الله الرحمن الرحیم وقضى ربک فیصله کړی د رب ستا الله تعبدو چې عبادت بنه کوي الا ایاه هو یوازې د دغه الله وبالوالدین احسانا د مور پلار سره به نرمي کوي اما یبلغن عندك الكبر کچره ورسید دي ستا په ژوند باندې بوډاوالی ته احدهما یو پدی کی او کلاهما یا دواړه فلا تقل لهما پس نبوای دیتا اوفن سخت خبره ولا تنهرهما نبیرټه وقل لهما وای بدواړو ته قولا کریما خبر نرما واحفظ لهما كتب کې دواړو ته جناح الذل من الرحمه د خدمت طریقې وقل او وای بد دی په بارک ربي اے رب زما ارحمهما زما په دی والدین باندې احسانو کې کما ربیانی صغیرا لکه چې وړوکوالی کې په ما باندې کړی دی ربکم اعلم بما فی نفوسکم الله پاک ستاسو په نیتونو ښه عالم دی ان تکونو صالحین کچرې تاسو نیکان یې فانه کان للاوابین غفورا نو بېشکه هغه د توبه ایستونکو دپاره بخونکي او رحم کوونکي دی الله پاک په سوره بني اسرائیل کې فست هغې نه چې د الله پاک د ذات او د پیغمبر علیهم السلام په نبوت باندې دلایل وي اوس الله پاک د هغې نه پس حقوق ذکر کوي په سورې بني اسرائیل کې مونږ ویلي چې دریمه موضوع هغه حقوق دي معاشرتي حقوق او په معاشرتي حقوقو کې د ټولو نه لوی حق هغه د والدینو دی د والدینو په باره کې مونږ ډېرې خبرې کړي دي او کېږي مو سر ته نه رسي لیکن دلته کې چې الله پاک کم ذکر کړی دی نو که چېرې مونږ د هغې هغه سیاق و سباق ته وګورو نو د والدینو د خدمت لپاره بس دا یو آیات په ټول قرآن مجید کې کافي دی چې الله پاک وایي وقضا ربک ستا رب فیصله کړې ده او رب هغه ویټو پاور دی هغه سپریم دی هغه چې یو فیصله وکړي په هغې باندې عمل کېږي لکه زمونږ دنیا کې که مونږ فیصلو ته وګورو په یو اینو کې فیصلې څنګه کېږي بالکل غیر منصفانه کېږي لیکن په هغې باندې څومره په سختۍ سره عمل کوي یو طرف ته هغې وایي تاسو چې کوم دی نو د فلسطین جګړه مه بندوئ ځکه چې د دې اهداف نه دي حاصل شوي او بل طرف ته وایي فلسطینیانو له پکار دا دي چې یرغمالیان هغه پرېږدي نو دا قرارداد ټول منظوروي او هغه لومبې چې دی هغه نه منظوري خو د الله پاک هره فیصله د انصاف ده نو الله وایي ما فیصله کړې ده د څه فیصله مې کړې ده الله تعبدو چې عبادت به نه کوئ الا ایاهو مگر صرف د یو الله عبادت به کوئ الله سره شریک نشته وبالوالدین احسانا او ځان پسې الله د چا ذکر وکړو د مور پلار ځکه چې د مور پلار د الله پاک نه پس ذریعه ده د دې اولاد دنیا ته د راوستو نو الله پاک د ځان نه پس د والدینو ذکر وکړو او په څه طریقې وکړو اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما که چېرې ستا په ژوند باندې ای اولاده که نارینه یو که زنانې ستا د مور پلار په دې کې یو کس زوړوالي ته ورسېده یا دا دواړه بوډاګان شو ته ژوندی یې نو فلا تقل لهما افن ته دې ته مه وایه د سختۍ خبره په دې امام نصفي صاحب د دې اف ډېره ښکلې معنی کړې ده هغه وایي قولا مکروها ناخوښه خبره ورته مه کوه چې هغه د دې باندې ښه نه لګي وقل لهما قولا کریما د نرمۍ خبره ورته وکړه دې والدینو ته داسې یو خبره وکړه چې هغه د هغې په مزاج کې پریشانی نه خوشحالي پیدا کړي د نرمې خبرې نه مقصد دا دی هغه که د هر څه په باره کې هغه که ستا په باره کې هغه ستا د اولاد په باره کې هغه د معاشرې په باره کې هغه که د هر څه په باره کې خو هغوی پریشانه کومه د دې اوف نه مقصد د پریشانۍ خبره ده دا نه ده چې اوف قدرې ورته امه کوه او نور هر څه آزاد دي نه الله وایي سخته خبره ورته مه کوه چې په هغې باندې ښه نه لګي ولې مور پلار ته کله د داسې خبرو ضرورت راځي چې کله پلار هغه ګټه وټه کولی شي هغه لا ښي نو خو اولاد ته ناسم چاپیره ګرځي هر یو دا خیالي چې څومره ترې نه زه ووامه او څومره یې ورسومه
خو چې کله هغه د لادو بادو پریوزي نو دا الله پاک د هغه وخت خبره کوي چې کله هغه په خپله ګټه وټه کولی شي ټول بچي د هغه تابعداري په بچو کې داسې څوک نه چې هغه وخت کې هغه ته سخته خبره وکړي ځکه چې هغوی ته پته وي چې اوس خو چې کوم دی نو کونټۍ یې د په لاس کې را خو بس ګیلې داسې کړه نو بس کار به یې راله کتلي نو هغه وخت کې ورته څه نه شي ویلی خو چې کله د هغه خپل طاقت ختم شي او هغه ته ضرورت شي هغه ضرورتمند شي نو بیا پس د هغې نه دې پوزیشن ته راشي اوس هسې ماته محتاجه دی نو بیا دې دا قسمه خبره کوي الله وایي نه په دغه وخت کې به د سره نرمي کوي په دغه وخت کې واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه په دغه وخت کې دته وزري ټیټې کا دته اوږې ټیټې کا او په ده باندې رحم وکړه یعنی د خدمت وکړه واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه او په دغه بوډاوالي کې د خدمت وکړه وقل او ستا دا خدمت دا کافي نه دی ستا د خدمت باندې دې نشي رضا کولی ستا په دې خدمت باندې د زړه نه جوړېږي د اطمینان نه راځي بلکې وقل د ده لپاره وکړه ربي د خپل رب نه دعاګانې چې ارحمهما خدای پاکه زما په دې والدینو باندې په دې باندې رحم وکړي کما ربیاني صغیره لکه څنګه چې په ماشوموالي کې په ما رحم کړو چې زه د اسم نه امام ابن سرین دا چې کوم دی نو د خوبونو یو ډېر لوی امام دی تعبیرونو یو ورځ یو شاګرد راغی هغه ته یې وی استاد جي ما ته په خوب کې لیدلی چې ستا د مخ نه شغلې خېږي هغه ورته زه دې لیدلی مې وی او وی کله دې لیدلی مې بېګا مې لیدلی هغه ورته ماسخوتن چې زه سملاستم نو زه خپلې مور له رالم نو هغې له مې چاپي وکړه بیا مې د هغې هغه خپې راغستې نو په دې خپلې ږیره باندې مې داسې مږلې چې الله وایي د دې خپو د لاندې جنت دی چې د دې د خدمت وکړو دا شغلې چې ته وینې دا د هغې هغه خپې دي چې ما په خپل مخ پورې مږلي دي الله پاک سره د دې والدینو پای کې الله دا نه دي ویلي چې دا والدین ګنهګار دي که بې ګناه دي نه دی تا سره ظلم کوي او کدی پتا رحم کوي نه د هغې حق دا دی کوي تا سره زیاتې هم کوي نه هغه زیاتي بدل الله التالي خو دلته کې د هغې زیاتي به بدل کې تا هغه سره زیاتې نه شي کولی په دې وجه باندې امام رازي صاحب وایي چې ته چې په خپله باندې کوم یو څیز استعمالې نو په مور پلار باندې هم هغه استعمالې په خپله باندې ځان له نوې سپلې الې نو پلار له به ملي او مور له به ملي ځان له نوې کپړې الې نو پلار لبم علی او مور لبم کپڑے روڑی په خپل باندې نوې ټوپې په سره نو پلار لبم وسره برغه ټوپې علی او مور لب وسره سر پیچه کې لوپټالی داسې باندې کې داسې په مونږ کې کم یو کس شي داسې کوي هغه وایي چې ستاره دی والدینو دا خیال را نشي چې ګنې زما اوس پوزیشن غورځېدلی دی زه د ګټې وټې نه یم نو اوس به زه د ده نه پاتې چې کوم دی نو هغه اغوندم او د ده نه پاتې به په سروم مونږ خو نن سبا هغه پاتې هم نه ورکوو مونږ خو داسې حد ته رسولي تقسیم پکې کوو نن سبا ځان ته وایو پښتانه او چې کله ویشله کوو نو په ویشنه کې بیا مور پلار هم وویشو نو هغه مور پلار چې هغې الله نه دي جدا کړي مونږ یو په اما کو بلې په کما کو پلار چې کوم دی نو چې په کراچۍ کې کوم زوی اوسي نه کراچۍ کې هغه سره او مور چې پېښور کې کوم اوسي نو مور هغه سره په ژوندونه باندې د یو بل نه په هغه وخت کې جدا کړو چې هغه وخت کې د هغې د یو بل جدایي نه شي برداشت کولی په ژوند باندې چې د دې جدا شوي زمونږ خو نن سبا او بیا مونږ وایو یاره الله به ما وبخي زه به د عذاب قبر نه بچ شم الله به په ما رحم وکړي الله به زما په بچو باندې رحم وکړي نو هغه بچو باندې الله څنګه رحم وکړي مونږ سره بیا هغه بچي اک چل کوي چې څنګه مونږ هغې سره کړي څومره مثالونه مونږ ولیدو چې کم یو بچی خپل پلار سره خپل مور سره څه کوي هغه سره خپل بچي هم اک چل کوي ولې الله به خپل ځان پسې ذکر کړو وایي ستا دنیا ته راوستو هغه دی چې کوم دی نو ما یو ذریعه جوړه کړې ده او په هغه وخت کې چې ستا له بغیر د جړا نه هېڅ چل نه درته په هغه وخت کې ته دې حد ته دې رسولی نو اوس د هغې د رحم وخت دی چې کوم وخت کې ستا د رحم وخت و هېڅ دې نه پېژندو نو هغه وخت در باندې هغې رحم کړی دی نو اوس ستا دا رحم هغې سر ته نه رسي د الله پاک نه وله دعاګانې وغواړه چې هغې باندې رحم حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه یو ورځ د خپلو شاګردانو سره روانو سورلی باندې خو مزېدار ښکلې پټکې په سر یو سړی را روان و زمیندار و خره ترې نه مخکې وه بال یې پې اچولی و عبدالله ابن عمر شاګردانو ته ودرېږې هغه ته کوز شو او پسې ورمنډې کړه زر یې خپل پټکې را واخېسته هغه ته یې په سر کې ورسره ودرېدو او دا پڼ به سره زه اوسم او داسې به وکړم داسې به وکړم او ته ډېرې دعاګانې وکړې
ورته وی بچي وی دا دې ولې داسې وکړو؟ هغه ورته وی ستا د پلار زما د پلار سره تعلق و، ستا نه، ستا د پلار زما د پلار سره تعلق و. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې په ټولو کې نیک عمله بچي هغه دی چې هغه د پلار د دوستانو سره تعلق وساتي، او د ټولو نیک عمله لور هغه دی چې د مور د ملګرو سره تعلق وساتي. نو په دې باندې هغه مور پلار خوشحالېږي. او که چېرې دې ته نه د ده نه په خفګان تلي نو چې اوس دې دا کوي نو الله پاک به د دې دواړو خفګان ختم کړي. یعنې که دې یې نه بخلي نو هغې به وبخي په ورځ د قیامت باندې. لیکن زمونږ چې کوم دی نو د ټولو نه لویه معمه دا ده چې مونږ نه په خپله اخلاقیات پوره ویلي دي او نه مو خپل اولاد ته پوره ښولي دي. او هغه څوک چې هغه اخلاقیات ښیي چې هغه عالم دی هغه مو د هغوی په نظر کې غورځولی دی. څه چل مو ورسره کړی دی؟ یو ورځ مونږ د خپل استاد جي په درس کې وی دا عوام چې کوم دي ټول نه اکثر د دې په نظر کې د خپل عالم د خپل کلي عالم دا داسې سپک دی لکه چې وي زه به درته یو مثال بیان کړم. وی زمونږ د علاقې هغه د ګونیرو وی زمونږ د علاقې یو مولي صاحب دی چې د هغه نوم دی ګل رسول خان. وی عالم دی ډېر مزیدار عالم دی. وی خپل کلي کې په ګل رسول خان باندې مشهور و. وی هغه پېښور کې مدرس شو. نو وی هلته کې شو شیخ الحدیث حضرت مولانا ګل رسول خان صاحب. په خپل کلي کې به ورته خلکو ګل رسول خان وی هلته کې شیخ الحدیث حضرت مولانا ګل رسول خان. ولې به ډېر لرې لړوي لکه زمونږ میلمه سره ډېره مینه د خپل کلي عالم که هر څومره لوی شي که نه ما وایي مړه دی پسې پوهېږي سړي چې پروګرام کوو د بار نه ولا عالم راولو مونږ به وایي بھائی دا زبردست سړی دی. ولې چې خپل کلي والا چې اخو مونږ د خپل کور استعمالو نو هغه ګر کې مرغي دال برابر والا کاته ورسره کوو چې د بار نه کم میلمه راځي د هغه مونږ ډېر عزت کوو. وي هغه بیا څه لږه موده پس چې کم دی نو وي هغه چې لږ داسې عمر یې لږ ورته کې سیوا شه نو وي هغه د پېښور نه داسې لږ رانږدې راغی. نو چې لږ رانږدې شو نو بیا ترې حضرت مولانا کټ شو نو شیخ الحدیث ګل رسول خان صاحب شو. وی داسې راته نو یو لقب به دې ګوزېده. وی مردان ته راورسېدو نو مردان کې چې کوم دی مولانا ګل رسول خان صاحب شو. نو خو چې کله زمونږ خپلې علاقې ته راغی بونیر ته نو وی هلته کې رسول خان صاحب شو. وی ګل ته نه هم کټ شو ګل ته نه لړو. وی بله ورځ چې کوم دی نو په حجره کې ملاستو وی د هغه د زمانې د دور خلک چې یو کس یو بابا راغی ورته وی چې هلکه دا څوک دی مړه چې دا هغه رسولې دی که نه زمونږ د کلي هغه رسولې دی. نو زمونږ د مولیانو بیا دا علي په خپل کلي کې که مونږ یو کس سره هر څومره چې کوم دی نو که مونږ هر څه کوو مونږ هر څومره کوشش کوو بھائی ستا بچي ته چې کوم دی نو زه اخلاق ښیما ستا بچي ته زه کردار سمومه چې بله ورځ هغه ستا چې کوم دی نو تا وپېژني ستا اخلاق او ستا په باره کې چې کوم دی نو هغه نظریات ښه شي هغه ستا خدمت وکړي. نو مونږ ورته په ذهن کې څه کړي نو مونږ ورته ماړه دا خو هغه دی که نه سړیه بیا نو استاد جي نو مولانا یي حالانکې هغه استاد جي او هغه مولانا چې کوم هغه همیشه دپاره ستا سوچ کوي چېرته را بچي ما در راولېږلی نو د دې بچي ته چې زه دین وښیم نو ماله به پیدا نه کوي دله به پیدا کوي. ام به چې کوم دی نو په آخرت کې ذمواري ام به په دنیا کې ذمواري ام به د مور پلار حقوق وپېژني نو مور پلار به بیا دا چل نه کوي. نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ته خبره کوي چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ربکم اعلم بما فی نفوسکم. الله ستاسو په نیتونو ښه عالم دی. الله ته ستاسو د زړونو ښه پته ده. خو که چېرې تاسو هغه خپل انا او هغه خپل غیرت باندې لغون ته قدم کېږدئ او دغه وخت کې د مور پلار په مخ کې تاسو خپل انا او غیرت وغورځوئ مور پلار لخپې چاپي کې د مور پلار د ادب خیال وساتئ نو ان تکونو صالحین فانه کان للاوابین غفورا. که تاسو نیکان شوئ نه الله پاک د توبه ایستونکو دپاره بخونکی او رحم کوونکی دی. ستاسو نه چې مخکې څه شوي الله پاک به راته هغه معاف کړي که هغه د الله د ذات په باره کې که هغه د الله د دین او د پیغمبر په باره کې او که هغه ستاسو د مور پلار په باره کې. که چېرې تاسو د پوهې نه پس چې تاسو ته حقیقت واضح شو تاسو حقوق وپېژندل او د اوس هم تاسو خپل سلوک ښه کو او د الله پاک هغه حکم مو په ځای راوړو د خپلو والدینو خیال مو وساتو نو الله پاک وایي فانه کان للاوابین غفورا. الله پاک د خپلو نیکانو بندګانو دپاره
توبه قبلون کی او بخون کی دے اللہ پاک دا اغا مخکنے حالت با اللہ پاک بالکل ختم کی بلکہ ییر بے گی او اللہ پاک بولا دا اغی پا بدل کی پا دنیا او پا آخرت باندې ډیر احسانات او ډیر انعامات ورکی بسم الله الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه فیصله کړی دا رب ستا چې عبادت بنه کوي الا اياه خو صرف د یو الله وبالوالدین احسانا د مور پلار سره بخسلوک کوي اما یبلغن کچره ورسید دی عندك پجوان ستا باندې الکبر بوډا والد احدهما یو کس او کلاهما یا دواړه فلا تقل لهما نو نه بوای دي ته اوف سخت خبره ولا تنهرهما نه بیرټه وقل لهما وای بدواړو ته قولا کریما خبره نرما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه د دې په ښه طریقه باندې خدمت کوي وقل رب ارحمهما د دې لپاره به دعاګانې غواړي چې خدای پاکه په دې دواړو باندې رحم وکړي کما ربیانی صغیرا لکه څنګه چې په ما په ماشوموالي کې رحم کړو ربکم اعلم بما فی نفوسکم الله ستاسو په زړونو باندې عالم دی ان تکونوا صالحین که تاسو نیکان شوئ فانه کان للاوابین غفورا بشک الله پاک د پاره د توبې ایستونکو بخونکي او رحم کوونکي دی وقضى